سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد ذم مرحلة د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت شروع اول حکم رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا د ښکارا کولو د دعوت اوشو انذر عشیرتک الاقربین د دې آیت کریمه د نزول نرستو رسول علیہ الصلوۃ والسلام مخ کے درس کے ماویلیو دوزلا قریش را جمع کړل او خپل تر آب پاسیدو ابو لهب او د لاس نیول غواړي چې خپل اونیو نړۍ راخوي او دې منګه چې دنو په خلکو باندې خاندان سپکې او دا کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب ترچو نو دې ملګرتوب کې ودرېدو خبره نه منله اوی نفسی لا تطاوعني على فراق دین عبد المطلب ظلم د خپل نیکه دین پر خودل نه غواړي خو نور تا سره ملګرتیا کوم او مرسته به سره کوم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیښو کاکا جی حمایت کې دی اومدا وجدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمایت او د ملګرتوب د وجنه حدیث پاک کے راضی ټولو نا کما سزا په جہنم کی دابد ابو طالبی هغه دا چې د خود دی تلو د لاندې سکروټي وي د جهنم او داغي لوخړه با سر ته رسیږي دا ولی زکه د رسول الله سلام ملګرتیا کړی دا بعضی دی وخت کی د فتنو د شکار کېدو په وجه باندې په قسم طریقو سره د احادیث مبارکو انکار کوي نو پای کی یو طریقہ دا استعمالی ودا د قران کریم دا حدیث خلاف ته او ظاهری تعارض راځي اب حلقه خدا نه چې داغي انکارو کی فقهای کرام او علما د اصول باغی باندې چې کلا قرآن کریم او حدیث مبارک کی انسداد د باب د تطبیق یا د ترجیح راشي نو غي ترک کوي خو انکار نه کوي چې موږ د حدیث نه انکار کوو دا حدیث کې نه منو دا حدیث چې کوم تاسو سماوي بعضی د دې وخت نام نهاد ځان ته تحقیق والوي تحقیق نه دا تحقیق خارخي وداد فلا يخفف عنهم العذاب نه مخالف دي چې د کافرونو رب عذاب نسب کولی کی الان کې دا کم فهمی دا د فهم کمزور دی اس تعارض داغه سره نشته ولی جہنم کې خو تبقیش نه کنه وہ تبقید نسو تبقید داغه عذاب چې دن هغه سخت صدر میانه دے سکم دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
نو خو معلومیږي چې هغه ته سخت سزا ده کړ نو کدل تداراله چې دی با احون عذابا یوم القیامه ستارز دې کې دویم دا چې تناقض کې خدا بار بار مونږ تاسو وایو در تناقض هشت وحدت شرط دا وحدتی موضوع و محمول و مکان وحدتی شرط و اضافت جز و کل قوت و فیلست در آخر زمان تناقض کی خود شرائط تھی نو نفس الامر کی دماغ کی توجیح حاصل داش چه فلا یخففو د خپل درجې نه چې کومه درجه سزا دل مقرر ده داغې نه به کمیږي نو بس دل دغه مقرر ده د دویم جواب حاصل دا دی چې نفس الامر کی دا به کم وي خو د ده په ذهن کې بدای چې ټولو نه زیاته سزا ماته ده نو نسبتونو کی فرق شنو تناقض د کې میرا غي تناقض د کې میرا لې او قصیده د چوکده قصیده دا او د ویلې وا والله لن يصلوا اليك بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصد في التراب دفينا رسول الله السلام ته وی زما دی په الله قسم ګوره مشرکان دی په الله قسم کوي او د اوس زمانه ځان ته مسلمان او موحد وای ای دی پیر بابا قول راکا والله زما دی په الله قسم لن يصلوا اليك بجمعهم چې دا ټول راجم شي نو تا ته نشي در رسیدې تکلیف د پاره حتا وصد في التراب دفينا حتا چې ما تا په خاورو کې د خاورو بالغته جوړ کړی شي او دفن کړی شمه چې مرشم نو بیا الله خبره ده کافر دې مشرک دې مړی سن شي کول حتا وصد في التراب دفينا او سنه زمانی چې ځان ته مسلمان او مؤمن وي او دې قبرونو والا مالک د نفع د نقصان غني يدمرون اعداءهم وينصرون اولياءهم او لهم مدد روحاني الله دی پنځبرش القرآن رحمت الله علیه غریق رحمت کی چې داخله کی د شرک په معنا باندې پیکل د بدعات په معنا باندې پیکل توحید او سنت هغه ورلوان دي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوتو او بیا دا بل جمله وګوره فصدع بامرک ما علیک غضاضه فصدع بامرک ما علیک غضاضه وابشر بذاك وقر منك عيونا کلو خبر کوا کته خبرونه کی خواضح کوا او دا کوم چې ستا دعوت دی نه پدی دی سترګي یخی کا زما په ملګرتوب سترګي یخی کا او خوشاله شه زبر سرایم او بیا وګدا قصیده دعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت ثم كنت امينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا دمر په وخت کې امدا قبلت النار على العار اور میں قبول دے شرم نسم برداشت کولے انا علی دین اشیاخی دخبل شیوخ پا دین بانیم دین عبد المطلب دین عبد المطلب خیر زما دید سر مقصد داو چه رسول اللہ السلام پیشو چه داتر رسول اللہ دے و باوجود دا دینا تاسو گو رئی کلچ سیرت گو رئی کلچ ابو طالب مرشو علی رضی اللہ تعالی عنہ راغے رسول اللہ السلام توئی ان عمک الزال قد ماتا کاکا جی دی خو گمراہ دے مرشو رسول اللہ السلام توئی واری ہی دوغل والے اوزائی کی کنا او پناہ کوائی
مسلم دادا فقهاء کرام ذکر کئی اگا کافر دے چاگا مرتد دے اگا بانے خوبا نہ غسل اور کوری کی نہ جنازہ نہ کفن بس یو ڈوغل کی بے غرزی او که اصلی کافر دی نو داغه که خپل کافران رشتہ دارانی بس هغې ته به پرېږدي هغې به چې دن هغه په خپله طریقه باندې چې د هغې کوم طریقې دفن به کړي او کنې مسلمانان بس یو کپړه کې به راونغاړي او ډوغل به ولو کني او پناه به کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واری یو ځای کې پناه کوا او د قرآن باندې عمل دې نو ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا بیا خپل ولایتا ندی کتلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې د نبی رسول الله والسلام صفا ډیره ته اور اوخته دا دریم ځل له صفا ډیره ته اوخته او چغه کړه یا صباحا دا د عربو یو عادتو دغه طریقه وا اکثر بدی سبا ټیم کې حمله کوله غلاله ورات لوټ ورات اپی به وته ویلی په دې پښتنو کې هم دغه طریقه وا زمنګ دا غدون علاقه دا ورستو چې دغه ریاست ګرځیدل دا ځان لچې دنو هغه علاقه غیر وا لکه څنګه چې نور قبایل اطراف نو دی خلقو با پدا خلقو بلل داسی د سین نه پورې خلقو باندې بلل میخه به راوستي غواګانې به راوستي سوچ غوړي به راړل دا ټول سيزونه یو بل باندې به حمله کولی عربو کې دا طریقه وا سورۃ عادیات کې ذکر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات لوٹ اچون کی په وخت د سبا کی فاثر نبی نقع نداب طریقه وا چې کله به څوک پیرال نو بزری اوچت ځای توخته یا صباحا خلق برامن ډګړي چې څوک پیراغري بلګرتو بل براتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا आवाज لګاو د قریشو دلی چې دن اغا راجا مشوي الله دلی راجا مشوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دیل د توحید دعوت ورکو او ورته وی کزه تاسو ته وایم چې تاسو باندې د دې ډیرای نه اغاړی تا حمله کون کی را روان دي اکنتم مصدقیه زما خبره به ومنئ هغه وی او زمون سترګې خطا کې دي شي خستا گفت او ستا وینا خطا نشي ګرځېدي جربنا عليك مرارا فما وجدنا فيك الا صدقا من پتا باندې بار بار تجربی کړی دي تاکي من سیوا د رښتیاونه بل سره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوي انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم اوازونه لګولیو یا بنی فهر یا بنی عدی دا د قریشو جماعتونه دا غي نمونه غستل پدې کې ابو لهب راغله دي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قیامت را روان دي تاسو لیر در کوم دا دو خبرې دا سوي چې دې کې به مشرکان او رسول الله سلام تعالی سچو یو د توحید مسله او یو د دوباره پورته کېدو مسله فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین وې مرګ شته خو دوباره پورته کېدل نشته او یو د توحید مسله اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب دا ډېر ناشنا ده انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون هود علیہ السلام ته ویلو اجئتنا لنعبد الله وحده او قران کریم کی اذا ذکرت ربك في القران وحده
वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा। दारंगी इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा अव लम्मा रअव बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदा। दा टोल आयतुन राजमा का नता तब दगा मजमून वाज़िह शी। रसूल सलाम दावत वर्को अबू लहब व तब्बल लक साइरल यौम अलहादा जमाअतना माज़अल्लाह। रसूल सलाम तवी ताला दी तबाई ताला दी रुकई दनन रजी जमा कौन के तम दिल जमा कड़ू दी खबर ला। रसूल सल्लल्लाहु सलाम खफशो दा सूरत राले तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक है इंशाअल्लाह बल दर्स की नूर मजमून चिकम रवानी की नाई की बनोर नुक्ती तास्ते इंशाअल्लाह हुए द मुस्लिम शरीफ उम्दगा हदीस चागा संगर अगस्त दे पर रिवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बानी का 327 आओ मुस्लिम शरीफ हदीस थी आगे के अल्फाज दासी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नंबर जुन की फर्क 329 नंबर दा 329 329 वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रियाज़ सालिहीन की 329 नंबर हदीस क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरैशन नबी अलैहिस्सलाम क़ुरैश रावतला क़ुरैश दा द क़िरश न क़िरश दा घट मयद च नूर मयानो बाने जोरवरी दईम जान पटोलो कबीलू बाने जोरवर गणो और खल्को में ख्याल सातो विदा सादाना द बैतुल्लाह दी दागी मिन जवरान दी सूकीदारान दी फज्तमउ राजमश तो क़ुरैश फ़अम्मा व ख़स्सा रसूल सल्लल्लाहु आम खबर मुकल्ला और ख़ास खबर है मुकल्ला या बनी अब्दिशम्स या बनी काब इब्न लुअय अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार या बनी मुर्रा अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार या बनी अब्दी मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार या बनी हाशिम अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार या फ़ातिमतु अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन गैर अन्न लकुम रहिमन सअबुल्लुहा बिबिलालिया। फातिमी जान द जानम नबज का यकीनन जो ताला द अल्लाह तरफ न से इख्तियार गोरे न लरमा बाजू की वल्लाहि ला अक़दिरु लक मिनल्लाहि शैअ हाँ स्तासु मा सरख पल वलीदा सअबुल्लुहा बिबिलालिहा अगा बज़लम दोमा सखिस्ता फसाहत और बलागत थी फसाहत और बलागत थी क़तियतुर रहीम खपलवली कटकवल दय मुशाबिक चा सारा दो और सारा गरम और सारा अवदागी गरम और मड़वल पसबारी की प उबू बानी न दखपल वालाई कटकोलो दा खत्मोल बपसबानी दा बजप यौज़े कवलो बानी लगा संग चे दो और गरमाइश अगर प उबू खत्मोली की उबू बानी दा और मड़कवली की न दा से ज़दा खपलवली कटकवल दा बप यौज़े कवलो बानी चे दिन अगर खत्म होमा जदी अगर हरारत और गर्मी ब खत्म होमा सअबुल्लुहा बिबिलालिहा सअसिलुहा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि शब्बहा क़तिअतहा बिल हरारती तुत्फ़अु बिल माई व हादी तुबर्रदु बिस्सिला
تدې مطلب چې دغه دا دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام आवाज ولګاو او دا انتهایی خیر خوایي وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلق ته دا ښکارا کړه چې نن پس تعلق چین دا په دین باندې دا په عقیده باندې او دا کوم چې زمونږ استاد نسوي یو بل سره خبره ده دا ختمیدون کې دا بکټي جوړواله تعلق روروري دا بدو د چای د اسلام او د دین وي بهرحال دا دریم ځل شو رو دا आवाज دا سه خور شو چې خور شو आवाज نبی علیہ السلام ته حکم را لفظدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین بل حکم راغی صدع شاپور شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ اغی فرمائل وی صدع دیتا ہوئی چه شیشه راوالی او پرش دی او پرش تیداسی اور اغرز اخکتا او کنن شیشه مات شدیتا صدع ہوئی ناغی بویش لیدل بیانو کا کلاو بیانو کا بما تؤمر چلان دیتی نچدن دو بسولان دی اوبنائی الحمدللہ ثم الحمدللہ دا صفت مشایخ دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے دی شاپور شیخ رحمت اللہ علیہ دا پنڈیش القرآن رحمت اللہ علیہ واقع ویلا ویما ویغی فرمائل چما دا سورت کاف کی یو بیان کی میں چدن اغا دا اصحاب کاف واقع ویلا نه یو بډې را په سال جب راولېږي چې د اصحاب کافو د دې سپي رنګ چې دین هغه څنګه ما چې دې رنګ سره څه کار دی ما تاسو کې چې دې رنګ سره ستاسو کار دی وې د دې په نوم باندې زه منخت ورکوم نظر ورکوم نو چې هغه سپي ته بیا ورزوم چې هغه سپي ګورم هغه ته ورزوم ما چې هو داخله په کیسو قطارو دی باندې دا کیږي چې بس قصه برای قصه دا قرآن نظر قصه راځي نه قرآن کریم کے واقعات ته د مقصد د پاره دي نه بیا په دې شخص سے وی چې میری باتوں میں گول مول نہیں شاپور شیخ رحمت اللہ علیہ بدا سے بس صاف فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین او رسول علیہ الصلوۃ والسلام شروع کړلا د مکی مشرکانو چې کوم بوتان دا بوتان د دې د وجنانو چې دا غټي دي او د عبادت کوي شاه ولی الله رحم الله الفوز الکبیر اول کې دالی کړي دا د دې وجنانو بلکې اغیب دا بوتان او شکلونه دا د نیکانو بندګانو په شکل باندې په خپل خیال کې جوړول رسول الله السلام چې مکه فتح کړه ابراهیم علیہ السلام تصویر مغي جوړ کړو د اسماعیل علیہ السلام غشي ول لاس کې ور کړیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مراشتولې دي هغه مراشتولې دي نداغي دا نظریه وا چې موږ د دې بوتانو تعظیم کوو نو د هغه نیکانو بندګانو ارواح دي ترازی او هغه زمون سره مرسته کوي لکه څنګه چې اتلسم نمبر آیت د سورۃ یونس وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عبادت کی دا مشرکان دا اللہ نے علاوہ دا چاچنو تا ضرر رسول شی او نه فائدہ او نه ضرر دفع کول شي نه فائدہ رسول شي ويقولون اولئک شفعاؤنا عند الله چې قیامت نه منکر څنګه وي شفعاؤنا عند الله یو توجیه دا على سبیل الفرض والتقدیر فرضاً تقدیرا کا قیامت راشي نو اولئک شفعاؤنا زمون داشته زمون سفارش پکې دیم روح قرطبی وی تشفع لنا عند الله في اصلاح معاشنا في الدنيا لگاو سمی امارا سنتا نہیں اور ان کا مڑتا نہیں زمن اورینا دا دیو پاس کئینا دا اس دنیا کی زمن سفارشیان دی
قل ورتوي اتنبئون الله اسم راضي بابا لتلما هغه ته مې وې چې تا الله تعالی دا وای سو جواب مې وکړو دعا قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض عدم د علم کې نه د عدم نه د الله تعالی شریکات نشته نو آیا تاسو خبره وای الله تعالی لپاره پاس چې الله ته نه دی معلوم د الله شریک نشته نو چې نشته دی الله تعالی ته نه دی معلوم شته دی نه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا کستا زلنو کی ایمانی یؤتکم خیرا مما اخذتم دا کې نه د وجود نه کوي الله ته معلوم وي کوي نو الله ته صحیح معلوم دیمه توجی اتنبئون الله تاسو چې وای دا زمون سفارشیان دي خو تاسو مقصد دا دی چې الله ځنی خبره ناوري منګه دی ته وایو او دی الله تعالی ته وایي نو دا سم سشته چې الله تعالی ته معلوم نه الله ته ورسره معلوم دي نو د دې سفارشیانو ته ضرورت دی دیمه توجی دا اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې په دغه آیات باندې سلورمه مسله کې دي کی مسله رابعه کې انهم وضعوا هذه الاصنام یقینا دیدا بوتان دا شکلونه جوړي ول اوثان علی صور انبیائهم واکابرهم د مشرانو او د انبیاو په شکلونو باندې وزعموا انهم تشتغلوا بعباده هذه التماثيل عقیده داوا چې موږ د دې شکلونو په عبادت کې مشغول یو نظر و نیاز منښت سجدا عبادت کی نو فإن أولئك الأكابر تكونون شفاعا لهم عند الله دغه اکابر ابا خوشاله شي زمون سفارشیان بشي دا رستو جمله ډیره مزدار ده ونذير في هذا الزمان امام رازی وی د مشرکانو سمپل او نمونه پدی زمانہ کې اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالی وی دا غي سمپل نمونه کګوري د خپل زمانه قبر پرستو تو ګورا یو درگاہ بل درگاہ باندې پرات دی ولی نظریه دا چې موږ د دې قبرونو تعظیم کو دا به زمون سفارش کې الله تعالی تا دغه تفسیری کبیر وګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړل او مثالونه به ذکر کول او د دې د شرکیات او د رسومات او د بدعات داغي بیخکری به کولا او د دې د الها او عجزی به چې دن هغه بیان ولا قریش وې دا څه قصه ده دا خو دعوت عام کیږي د دې خو بندوبست کول غواړي او دا ختمول غواړي اشاعت والا بارکم تک کسي بدی مشرکانو بدعتانو بوي یلا کوي دا یو راوته د خو جړ ولا کټکول اون د اول نه کټکول غواړي دا چې د کټ نکړلا او جړې مضبوط کړي به کټکول ګران تک بعینه دک نمونه او سمپلو نو مشرکان وی چل کول غواړي دا دې چې سوي نو مطلب د دې دا دی چې دا زمون معبودان اړو الہ دینه او بس مونږ برزم قبل تابع کیږو ارس بخپل پریدو د پلار نیکو دا ټوري طریقې او مال کې موږ اختیار نه یو ځان کې به موږ اختیار نه یو او بس د الله رضا به یو د دې پیغمبر رضا به دې چې سوي هغه بکو او موږ چې کوم مشری دا ځکه دې به ظلمونه کول زیاتی به کول خپل ځان له چې دن هغه ملکی او نوابی او خانی و دارالوی ټول غز گنبد کې ډسمس کوي چچل کول غواړي بل يريد الانسان ليفجر امامه حالت وی مقابله هم ګرانه د صادق دی امین دی اخلاق اوچتی او ډېر یو ساجيبه غوني مقابله دا څوک صلی دا وکړه ویزو په تر به منکو کاکا جی ته بولو تر ته بولو وفد راله د قریش چراله یا ابا طالب ان ابن اخيك قد سب الهتنا ابو طالب دا تعالی ورانه دي زمون د الها وبد وي فعابديننا زمون دین ته نقصانی وي وصفى احلامنا من تکمقل وي وظلل اباءنا زمون مشرانو ته گمراه وي مشرانو ته له گمراه وي او ته دا سه وکړه چې دې غره منې کا
چنینو بس اما ان تخلی بیننا و بینه منگ تا دے پریدا بس زمون خوخا دا دا خوخا منگ بے ولا کافی شو ابو طالب تا پنرم خبر اوکرلا واپس اکڑو رسول علیہ السلام خپل کار کو یظهر دین الله ويدعو الیه خپل کار جاری ساتو داغه سره مرستوا او خبر نه منله خو پښتو پکې وخا سمې وي نو خپل خاندان ته دا وایا وای کنور د کسرینو پښتو خپل راډینګه کا او واقعي د خپل خاندان نه دی خپل خاندان نشورو کا او واقعي چې د سره ودريږي کار مخ کې رواني که خبره دې نه مني نو د خلکو له عام خلکو له ویره د خاندان چل ناراضي دې بند راځي دا ناراضي په دې طریقه باندې مرورو کار چې هغه تو کی او خبره بچ دې هغه روان شي تر دې خبر راو رسیده تر لرالو باغي ونشولا اوس مخ کې بګورو بل سکی نور حرب استعمالي او ان شاء الله تعالی بل درس کې وایو اخر